رام کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګور ته تاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته و چې زمونږ سره د کونډو روندو د لا علاج خلکو چې کم ترتیب دی الحمدلله هغه شروع دی. بل ما یو میسج کړو چې یو کونډه مور د هغې ته د اوبو ضرورت تکلیف دی ورته د کلي په دې منځ کې په دې جلسیوالو محله کې او په دې اوبو باندې مونځ او دس او یا دغه شان چې څومره د ضرورت د کور دغه بالټي ټینګي به راډکول او زمونږ سره په پند کې پیسې نه وي چونکې ما دغه بور په قرض باندې روان کړو. الحمدلله د دې کیمرې نه په شاته ما سره هغه خلک موجود دي الحمدلله چې د هغې ملګرو یاران دوستانو پیسې راولېږلي او د دې بور هغه خرچه چې کومه هغه الحمدلله برداشت شوه. الله پاک ته دا پیسې چې په دې کې چا پیسې لګي دي الله پاک ته په هغه ځای په کار کې چې په کم ځای کې اړخ لګي او ترو دغه تا ته پیره بیا وایم چې دا پیسې زما خپلې دي دا چې چا پیسې لګي دوا کوه او دغه خلاصه بوره دوا کې چې چا پیسې لګي دي روپې لګي الله پاک ته په هغه ځای کې په کار کې چې امين الله پاک دې ټول خوشاله کړي الله پاک دې ټول دې اجر او ثواب ورکړي امين. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا بیګا د شپې چې څنګه مونږه ولا یو پروګرام چلولو دغه لپاره چې یو کونډه بیا ده او مور ده هغې ته د اوبو ضرورت وي الحمدلله په هغه بور باندې مونږ بغیر د هغه پیسو نه کار روان کړو ځکه چې تکلیف ډېر زیات مونږ چې نیت صفا منظر آسان انشاءالله الله پاک په بندوبست کې داسې مسلمانان رونه شته شکر الحمدلله. دغه چې مونږ څنګه سار بور ته رالو نو وختي راغلي یو دغه په دې نغري باندې ځان له اوبه ایښي دي او په هغې باندې دغه اوبه د ګرمولو هغه سیسټم و دغه بیګا چې څنګه مو وي که نه چې دغه لوښي موښي ځان له راډه کړي دا جیتکې او پتیلي او دا اوبه چې کوم دي دا د یو ځای بل ځای نه راچلوي کمزور سړي به دغه شان دا بالټي مالټي دا اوبه ځان ته راچلي او دا سټور کړي او دغه سټور اوبه چې کوم دي نو دا بیا ځان له غریبه ګرمۍ دغه کوډګۍ ده بس او په دې کې ناست دی بیا الحمدلله په دې باندې نن کار شروع شو او دا کار مونږه توکل په خدای شروع کړو بالکل سشته نه بس د دې هغه تکلیف او هغه درد ته مونږ وکړو د هغې هغه سیسټم باندې الحمدلله کار روان شو چې کم ملګري داسې چې یاره مو چې مونږ پکې څه تعاون کوو دلته چونکې دې کې دا د کلي منځ دی او په دې کې د اوبو ډېرې زیاتې سختې او ډېر زیات دلته اوبه ښکته د هغه اوبو د ښکتوالي په وجه باندې دې ځای کې بغیر د دې غټ میزایل نه اوبه نه روځي. دا انشاءالله په دې باندې کار سټارټ دی. په دې کې دا پوچانانه غونته کې دا یو نیمه انچه میزایل و دې اوبه نه رایستې او دې غریبې به دغه بالټي د پتیلي او دغه شان دا څیزونه میزونه چې دا به یې راډکول او د دې ګاونډ د خلکو نه دا اوبه بیګا چې دا ټوله شپه کومه تېره شوې دا اوبه یخې ګنګل اوبه دي بالکل غوره دي ځکه چې دا کومه پرخه ده کومه لوړه ده کمې سلې دي چنې دي نو ډېر زیات غټ تکلیف و نو انشاءالله تعالی په دغه یو ترتیب باندې که خیري کار روان دی او کار مو روان کړو کوشش به کوئ چې کم کم ملګري پکې داسې څوک یاران دوستان یا زموږ د پیج مخکني کتونکي کمي چې وایي چې یاره مونږ پکې څه امداد کوو نو باقاعده په میسنجر باندې رابطه وکړئ یا په 0310 99 58 باندې رابطه وکړئ ځکه چې دا سخته یخني ده او په دې یخنۍ کې ما بیګا هم په دغه لایو کې ګروپونو کې مې وویل چې یاره دغه اوبه بیا د ګاونډه د ګاونډیانو راوړه او بیا دغه اوبه چې کوم دي په دې بالټو کې په دې دیچکو کې سټور کول دا ډېر زیات تکلیف وي او بیا ځان ته مونځ او دسته دغه اوبه په دې پتیلو کې ځان له ګرمۍ او چې کله د اوبه ډېرې زیات یخي نو بیا ګرمېږي هم په سمه طریقه نه نو تکلیف ډېر زیات و د هغه تکلیف په مناسبت سره الحمدلله دغه کار سټارټ شو او الله دې په خیر خیریت باندې وکړي. لیکه مسله جوړی چې دی ولا نه هر دا یو تخته تستر غواړي تخته نه کړای دا هوتا د ما وختي وي مسله جوړی نو چې کله ورپسې بوکه درنېږي که نه نو بیا به دا مسله جوړی دا یو کلی شو دا یو کلی شو نو دا یو کړی
هم تاسو ته د کار اسان شي که نه هسې به ګران له تختو دا کړۍ ته دې ویسته نو بس کار کېږي ها واسد امین بھائی اوبو دا تکلیف ډېرې که نه چې نه او که نه بلکل دا خو د ډېر ټایم نه تکلیف دی ډېر وخت نه ډېر مخکې نه ویلي وه موږ ته کوشش وکړو خو بس بیا تاسو دغه وکړو نو بس الله ته منظور نه ما اوس هم په دې لایو کې چې بھائی ور دغه شان راغلي او الحمدلله هېڅ هم شته نه بس د دې هغه تکلیف ته مو وکتو هم دغه یاران دوستان انشاء الله والله به کوي دا موږ نشو کولی دا الله پاک ور وجود ورکوي ځکه چې تکلیف ور ډېر ځکه دا اوبه ما یو پیره مخکې مو ښودې دلته په دې جلسیوالو محلې په دې خو شا کې دلته دا کور دی دا کونډه ابۍ ده او د دې د اوبه چې کوم دي نو د ګاونډ نه یو خوا نه بل خوا نه به یې راوړی او دلته بورونه لږ سخت یا چې داسې لږ کمزوري بورونه په دې ځای کې کار نه کوي هغه دا وړوکي میزایل یا دا واړه څیزونه چې دي نو دا اوبه نه راوباسي ځکه چې دلته اوبه ډېرې زیاتې ښکته وي د اوبو دا سطحه چې دی دا ډېره زیاته ښکته تلي انشاءالله بور به ول سټارټ شو د اوبو دا صدقه چې کوم ده دا ډېره لویه اوچته صدقه جاریه ده د دې نه بله غټه صدقه نشته راوید خان وعلیکم سلام رور څنګه لاتیخی ټیک ټاک برابر یې شته پکې پیپه پکې دي دغه دې ته به ته وروښي مزه وروښي په کلا راوخېږه ژر او دا اندر پهی لږه سمه که داسې دکه شانې دغه ته اړامه که په ټیک شي ورکه خاص حالې ته وسکاره او بل بیا دې ځان ته سم کړي خیال کوه چې څښا دې نه کړي ها دې ته ورکه پاسي نو شابه بوکه تېر وباسې دې پسې هلته تبره کار وکړي دې کې څه کېده بور کې خیال کوه عمر زمینه دا غونډه بلې به ته ووځه ده که دی دا لږ ځای دغه غونډه ته نه ووه دا غونډه به ووالي شي دا لوټه دې به لرې که دا که ځای دا ډنډه نیسي دکه غونډ چم چې بس لر شي بس ډېر دی ها دا کړی به کې داسې بیا راخ ښه په کلاره ها بس دکه شم واړوه ځان پسې واړوه دغه چاند دوا دکه سې بس پرېږده
बस پرېږده او دا کړی ته اوس وګوره کوشش وکړه که کړی ترې ووته موسم هم ګډوډ دی بیا به وله سم را سم کړي دې خوا شه هلکه دې خوا راشه دې خوا راشه دې خوا شه دې خوا شه چال ولا ورکه نو داسې وباسه دکه شه اخوا به ونیو دې خوا ورته مخې ته هغه دغه دی نه نه دې خوا یې ته راووه داسې روکه راچک ورکه دې خوا راچک ورکه ورکه راچک روکه ورکه چکی به بس دکه شانو به شو یې خواشه که کیه سر کې خوب نشي ورګه د بیجه د تار په وکین خطرې میخ دې پکې ها صبر وکړه زه راښکه ورګه صبر بل خبره ورګه صبر دا یو پکې وګرځي هغه کار نه زه راښکه اوس بس وشو ها بس تا ټیک شو اوس انشاءالله راځه لکه ګل زمینه راځه نه را تا درم پای کو د پیر خال تاسې بار وکړه نو صحیح ده تاسیس کوله او کدان له ورګه ته دا وسندم څه کوله دا بو که سندم خو چا درم پای زه دردم کنه نو بس بیا دردم بس بیا دغه حالت دردم داري کړ دا کوئی دی لارې ته کوم خدای درم پای راځي وشو دا وشو برابر شو ها اوس پکې را ډانډه باقاعده برتلی شي دا بس راځي دا کونډه راشه دا یو په خپل جوړ کړی ګوره ته نو بس بګو کې تر خنه مو بس بیا ټلیفون ورکوزو بس زم تنگ دی او کار پکې ډېر زیات په دغه باندې کېږي نه بس کوشش پکوي چې انشاءالله که الله ته منظور نو په هره طریقې اوبه به وله سټارټ کوئ ها جامې د لسخانه کړه یو تخته بولر نه کدا دا کوزه شو لړه دا به زلر ګل زمین ما تکړه دی باندې که کانه ما پری دی پروانه ساتي نه نه ته درین چلره ته رالو زما لاس باندې اولاد نو ما سرو اولاد جو تسته خفيني بس
دا ان شاء الله دوايي کار دی او به دا والله پاکر سبین نه تاسو خراب یو نه به کار خرابې په خیر ها دا به الله پاکي بس تکړه شي کار ولو کې جنن په دې دغه باندې د مازیګر د ماخام مونږ چې خیر په دې پلوبو باندې کې ټیک تا علم دا د غریب غواړم دا نارا وهم پجارا چې غربت د دوی شي ختم حال زبشم قرار زما خويند مند جاړي د روټه درکې نيشتا خدای دې له هر سور کا خوشاله درکې نيشتا دا غریبو د کورونو غم کوما دا می کار دے چې پردا پدوی پرتوی پدیزلا زما قرار دے دا اوبو بورن دویلا پکورنو کی مدام کلم بے اسری چی دوی جڑیگی کال زجون پا آرام کلم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګوري ته تاسو په خدمت کې حاضر یم او څنګه تاسو ته پته و چې را زمونږه سره د کونډ روندو د لا علاج خلکو چې کم ترتیب دی الحمدلله هغه شروع دی. بل از ما یو میسج کړو چې را یو کونډه مور د هغې ته د اوبو ضرورت تکلیف دی ورته د کلي په دې منځ کې په دې جلسیوالو محله کې او په دې اوبو باندې مونځ او دس او یا دغه شان چې څومره د ضرورت د کور دغه بالټي ټینډي به راډکول او زمونږ سره په پنډ کې پیسې نه وي چونکې ما دغه بور په قرض باندې روان کړو الحمدلله د دې کیمرې نه په شاته ما سره هغه خلک موجود دی الحمدلله چې د هغې ملګرو یاران دوستانو پیسې راولېږلې او د دې بور هغه خرچه چې کوم هغه الحمدلله برداشت شوه. الله پاک ته دا پیسې چې په دې کې چا پیسې لګېدي الله پاک ته په هغه ځای کې په کار کې چې په کم ځای کې اړخ لګي او ترو دغه تا ته یو پیره بیا وایم چې دا پیسې زما خپلې دي دا چې چا پیسې لګېدي دوا کوه او د الله خلاصه بوله دوا کې چې چا پیسې لګېدي روپۍ لګي الله پاک ته په هغه ځای کې په کار کې چې امین الله پاک دې ټول خوشاله کړي الله پاک دې ټول دې اجر او ثواب ورکړي امین.